السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار یم. دا وخت تاسو کتلی شئ چې زموږ سره مولوي نورولي شاه عرف ملنګ مولوي صاحب موجود دی. د ده سره خبرې اترې کوو. دی په دې مدرسه کې ډېر زیات چې څومره د دی نه کیدی شو هغه کړې ده، چې څومره د دی د وسې وه هغومره کوششونه د هغې نه بار چې څومره د کوشش نه بار خبرې وې هغه هم دی کړي دي. خپل د وس مطابق چې څومره د دی زده وه هغه ټول هر څه کړي دي. نو دا مدرسه تاسو کتلی شئ کتونکو. د دې سره په خبرې اترې کوو. چېرته ځئ مه، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شاسوار صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه. الله دې لوی اجر درکړي چې زموږ د مدرسو پیغام بار امت ته رسوي. الله دې خیر درکړي. آمین. مولوي صاحب دې مدرسه کې ستاسو کافي وخت وشو، تقریبا دا دریم څلورم کال دی چې تاسو دې مدرسه کې مدرس یې وئ او ټوله ذمهواري ستاسو په سر باندې ده. نو دې مدرسه کې چې کوم څه کم و، مطلب دا چې په کوم ټایم باندې تاسو راغلئ په دې کې دا د نش برابر وه، بالکل یو خوش یو میدان و. بیا پکې وروستو کمرې جوړې شوې، په هغې کې خلکو اخلاص وکړو، چا پکې کارپېټونه ولګول، چا څه وکړه چا څه وکړه. اوس په دې مدرسه کې چې کم کمی دی، کم چې ډېر ضروري دی هغه هم راته په ګوته کوي، او کم چې د قلارې کار دی هغه هم راته په ګوته کوي. الله دې خیر درکړي. 2020 نه زموږ مدرسې ابتدا تعلیمي اخیستې ده. تعمیران خو د 2017 نه موږ په کوشش کې وو. 2019 کې بیا کمرې او چت ولیدو. 2020 کې 15 درجې او د حفظ کلاسونه سره د ناظرې او قاعدې نه او د قرآن کریم د استادانو ښودلی شوی چې کومه طریقه زموږ د درس ده د قرآن کریم الحمدلله هغه پکې شروع ده. ضرورتونه خو د مدارسو چې ورکوټي کور ته وګورې نو سړي ته پته لګي چې زما د کور څومره ضرورتونه دي. بیا په مدرسه کې 10 11 12 مدرسین او علما کرام چې هغوی ټوله د ډېر قدر ضرورت لري چې موږ د هغې قدر وکړو، او طلباو تقریبا 200 250 300 پورې تعداد زموږ سره دې کې پاتې شو. نو د ټولو نه زیات کوشش او ضرورت خو زموږ د تعلیم دی، په صحیح طریقه باندې د طلباو تربیت وشي. الحمدلله زموږ چې څومره وس دی د ټولو مدرسینو هغه شوی دی او د هغې ثمره موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل الحمدلله. او دویمه ضرورتو سره د تعمیرو د مدرسې د نورو ضرورتونو نو الحمدلله هغه هم الله پاک وخت په وخت باندې پوره کوي. د علاقې او د محلې چې څومره خلک دی د هغوی د مدرسې سره بې کچه او د حد نه زیاته محبت دی، نارینه او زنانه او الله دې ټولو له اجر ورکړي. او دغه ضرورتونو کې زموږ زیات ضرورت د رڼا او د بجلۍ و، نو ځکه چې د باجوړ عمومي بجلي داسې د نش په برابر باندې، او بیا زموږ مدرسه داسې په طرف باندې هم د څنډې ته د روډ نه وړاندې ده، نو زیات ضرورت زموږ د بجلۍ و. دا 4 کاله زموږ طلبا او علما کرام او مدرسینو هغوی به د موبایل په رڼا باندې کتاب مطالعه هم وه او بېرته د هغې درس او تدریس هم و. نو الحمدلله سکاله اوس نن موږ د خپلې مدرسې لپاره د سولر ترتیب الله پاک جوړ کړو، او انشاءالله العظیم دغه د طلباو دا خبره به انشاءالله نور دا ضرورت به ختمي. صحیح. نن مدرسې هغه ټور ما وکړو، هغه ټول هر څه حالات ما زده کړه. خو کوم سولر چې تاسو لګولي دي هغې کې هغه کوم کسان چې موجود وو نو هغوی ما ته ویلې چې یار دا موټر نه چلی، دې ته د نورو سولر هم ضرورت دی، که 2 شي یا 4 شي. د هغې په باب له باندې څه ویل غواړئ؟ الله به انشاءالله دا مو کې. موږ خو اوس هم دا کمې شیشې چې ولګولې نو ما زیات نه زیات 15 کسانو ته د دې اطلاع کړې ده. اگر چې لا موږ پیسې ورکړي نه دي، 4000 روپۍ پکې ما صرف ورکړئ او نور الله دې اجر ورکړي. سړی پې جانګلو نو ما زه کوشش کوم انشاءالله چې هفته کې به دا روپۍ پوره شي. نو دا یقیني ده چې موږ ته تقریبا د 8 شیشو نورو ښه پوخ ضرورت دی، ځکه چې زموږ د اوبو موټر او د طلباو دپاره چې کوم ضرورت دی، لکه مخکې به ګیس و نو خلک وایي په دې باندې هیټر هم چلیږي، نو ترکاري پخول پکې د هغې د طلباو او د مدرسینو انشاءالله العظیم دا به هم الله پاک وکړي. او د دغې نه زیات ضرورت زموږ د غسل خانو او د بیت الخلاګانو دی، هغه هم شاید چې تاسو به ویزټ کړئ یا بیا وکړئ، او نو لکه هغه ځایونه برابره توګه باندې زموږ سره نه دي، خو بس یو ضرورت دی او طلبا هم الله دې اجر ورکړي. لکه هغوی موږ نه تر اوسه پورې دا شکایت نه دی کړی چې یا دا ځای برابر دی یا نه دی، لکه د وخت ضرورت زموږ سره شته. په درسګاهونو کې دننه لکه که تاسو خیال کړئ نو زموږ د کمرو پلسترې لا نه دي شوي، اوس هم زموږ غټ چې کوم حال دی نو د هغې کوز پلستر شوی، خو بره د چت
دا څه ترتیب نشته. الله پاک به وکړي انشاءالله ملګري چې خبر شي هغوی به هم پکې همت کوي دا هم غټ ضرورت و انشاءالله الله پاک به پوره کړي. صحیح مولوي صاحب ستاسو د دې مدرسې بلکې دې سره خو جومات هم تړلی شوی دی خو هغه هم چونکې چت پې نشته دی مطلب دا چې هغه نیمګړی دی نو د دې مدرسې چې کوم اخراجات دي د دې دپاره ستاسو څه ریګولر څوک چنده درکوي یا ستاسو څه کم فنډ پروت دي که نه یا کم خلک چې کوم دي هغې کې حصه ستاسو اخلي دا خلک ورځ ته ورځ سیوا کېږي کمیږي څه وجوهات دي دغه موږ خو د ټولو نه مخکې د الله لوی شکر وباسو چې الحمدلله بې د تمې نه او بې د لالچ نه او بې د چا د سینې ټپولو نه دا 4 کاله الله پاک زموږ دا خدمت جاري وساتو او زموږ سره خو پرېږده وه چې زما د خیال مطابق په پاکستان کې په یو مدرسه کې به همداسې نه وي چې ګنې هغې سره داسې مستقل څه یو ترتیبي چې لکه دا هم ستاسو اکمال شو په دې باندې مدرسین او طلباو ته اخراجات ورکوئ او زموږ سره ریګولر په هره میاشت کې 3 ملګري دي د یو کال نه تقریبا د یو پکې 14 میاشتې وشوې ما سره په دې ډایري کې لیک دي دا زموږ د مدرسې ډایري ده په دې کې چې ماله چا 4 نیم راکړي الحمدلله 100 کاله پس له به هم دا محفوظ وي او موږ یې سړي ته خوستی شو چې ستا روپۍ په دې ټیم راغلې وه او په دې ټیم لګېدلې ده او دا کار پې شوی دی بلکې موږ پکې د مدرسې چې کوم اهم ذمواران ملګري دي د هغوی نه زه په آمدن باندې هم دستخط اخلم او بېرته په اخراج هم اخلم چې دا روپۍ په دې ځای ولګېدې او هغوی ته هم پکې دا ګواهي نو زموږ سره خو دغه 9000 روپۍ ریګولر دا فنډ راځي ماته په پابندۍ باندې او د استادانو تنخوا زما چې ده نو د خیال مطابق د 60,000 نه بره ده د ټولو استادانو ده په کې داسې استادان شته چې د هغې 14,000 روپۍ تنخوا ده 10,000 روپۍ والا هم پکې شته د 3.5 د 4,000 پکې یو کس نیم هم شته او لکه ریګولر زموږ تنخوا 60 65 70,000 پورې رسي په کې بعضې طلبا لکه زموږ اصلي سرمایه د مستقبل سوچ چې زموږ دی نو هغه طلبای کرام دي نو په کې موږ ګورو چې کومه یتیمانان دي مستحقي نو د هغې خرچه زما خپل کوشش دی چې زه هغه د مدرسې نه ادا کړم بعضې د ودونو طلبای نو د هغې سره الحمدلله څه نه څه دغه کېږي صحیح موږ کلیوال خو انتهایی ډېر زیات خوشحاله یو په دې مدرسه باندې او زموږ چې کوم امیدونه دي انشاءالله هغه به ټول پوره شي زموږ بچي زموږ نصیب به په دې کې سبقونه وایي عالمان به جوړېږي انشاءالله خو چونکې دا مدرسه چې کومه ده په دې کې چې کوم کار تاسو وکړو ډېر په تیزۍ باندې چې څومره وشو اوس مزید دا کار ودرېدلی تقریبا دا کال نیم کېږي نو د هغې دپاره به زمونږ د فنډینګ څه طریقه کاري که کم خلک خواهشمند دي دا کم خلک چې مونږ ګوري که هغوی غواړي چې یاره مونږ ستاسو سره هیلپ وکړو لاس ته څه واړو څومره د چا د وس وي چا 15 وس کېږي چا 50 وس کېږي هغې د خلک به ستاسو په کومه لار باندې میلاویږي په څه طریقه باندې به هغې تاسو ته پیسې راجمع کوي الله دې خیر درکړي زما د خیال مطابق دا کومه خبره چې تا وکړه دا ستاسو په ایمان دلالت کوي الله دې له نور هم استقامت درکړي په خپل ایمان باندې دا چې کم پوخ مؤمن نو هغه د دې سوچ کوي چې دا د دین ځای دی او چې زما نه او د نورو مؤمنانو نه په کومه طریقه باندې به داسې یو کار وشي چې هغه ترقي ومومي او دا موږ په تسلۍ باندې ویو د الله په مدد باندې زما والد صاحب الله پاک دې په قبر کروڑها رحمتونه ولیږي لکه د هغې نشاندهي او سبق موږ ته لنډ او شارټ کټ دا چې لکه په دین باندې دنیا پیدا نه کوي نو زما د خیال مطابق چې کله هم د یو محتمم دا سوچي چې دین زما د دنیا د ګټلو ذریعه نه شي انشاءالله د هغه نه به خیانت را نه شي او موږ په تسلۍ باندې ملګرو ته انشاءالله العظیم زموږ ټول مدرسین ټول طلبا چې څومره د مدرسې عمله ده که هغه عوام وروڼه دي لکه دا شاسوار په خپله هم زموږ د مدرسې پوره یو رکن دی هلته نور ملګري دي انشاءالله په هغې کې موږ د اوسه پورې لا څه د خیانت ماده نه ده لیدلې او نه دی الله پیدا کوي امین مولوي صاحب څنګه چې تاسو ویلې چې یاره زموږ سره د دې مدرسې چې کوم خادمان دي که د هغې نومونه راسره لږ شریک کړئ نو دا خلک به ډېر به دغه باندې هغوی به وپېژني کېدای شي ډېر خلک یې پېژني څنګه چې تاسو ډېر خلک پېژني د هغې نومونه را شریک کړئ که د هغې نمبر یې ته په یادو باندې یاد یې هغې نمبر یې راته ووایي که نه نو زه به په دې سکرین باندې د خلکو ته ولګوم هغوی به وګوري د چا په نمبر باندې اکاونټ یي جیسکی شي زی پیسې نو هغه هم راته پکې لږ شریک کړئ په خپله زما خپل نمبر دی 0302 861 دغه اکاونټ د چا په نوم باندې شو کېږي اکاونټ به نه وي دا د رابطې نمبر دی زما سره اکاونټونه نشته صحیح دا زموږ سره سکال مدرس هم دی او زما خپل زوی هم دی زما په اعتماد هم دی حنظله مسعود په نوم باندې دلته د نقشه کې بره دغه نوم هم شته او الحمدلله د ټولو استادانو په اعتماد دی زموږ هم د الله د ذات نه دا سوال دی چې الله وله استقامت ورکړي
د دیو نمبر دی 0309 97 64 0 او په دې باندې زما څومره خیال دی جیس کې شمشته نو دغه د رابطې نمبر هم دی او دریمه زمونږ ناظم صاحب دی وقاص مولوي صاحب مولوي صاحب زمونږ چې دا کومه مدرسه ده او بره جومات دی په دې باندې به تقریبا هسې د اندازې مطابق څومره به خرچ په پې وشي څومره پیسې به پې ولګي یاره زه خو د دې خرچې په اندازه لا د اوسه پورې نه یم پوه شوی ځکه ما ته ملنګ مولوي صاحب خلک وایي که نه د خرچه زما په کتاب کې چې څومره بې درېغه کېږي نو ښه ده ځکه چې دا د الله په کور ده او په مدرسه ده خو دوه وخته هغه ستاسو هغه بل بایي وویل که نه حمید حبیبه هغه وویل چې زما د خیال مطابق لکه په لانټر د دې صرف په لانټر او په دې دغه باندې خرچه چې راځي دا 22-23 لک روپۍ به راځي 22-23 لک روپۍ صرف په چت باندې راځي هغې نه بعد خو بیا نور هم په دې کې ډېر د کنسټرکشن کار او نور کارونه پکې پاتې دي هغه کې بیا خو پیټنګ دی پلسترې دي لکه په هغه کې هم بلا روپۍ به لګي زما د خیال مطابق نو اوس زمونږ د جومات او دغه مدرسه کتونکو تاسو وکتله A to Z تاسو هغه ټول د واشرومونو پورې وکتله مونږ هغه ټول هر څه ستاسو مخې ته کېښودل او دا د دې مدرسې چې کوم مشر معلم دی هغه خبرې اترې هم تاسو واورېدلې امید لرم چې انشاءالله زما په شان کمزوري خلک چې څومره یي هغوی به د ټول نه زیات کوشش کوي د ټول نه به زیاته چې همت به کوي انشاءالله او کوم چې د وس خاوندان دي نو په دې سکرین باندې به تاسو ته راکمې نمبرې چې ښکاري په دغه باندې اکاونټونه دي که څوک پیسې را جمع کول غواړي نو په دغه نمبر رابطې کولی شئ دغه نمبرو باندې تاسو پیسې جمع کولی شئ که نه زما په پیج باندې زما نمبر هم شته دی په هغې باندې جس کیش او ایزي پیسه دواړه شته دی خو په شرط د دې که چېرته ما ته تاسو کله هم پیسې رالیږلې نو سکرین شاټ به اوسه ضروري رالیږئ او ورسره به یو وایس رالیږئ چې زه بیا هغه ستاسو پیسې چې کومې ولې دغه زما د روزګار دپاره زه استعمالوم چې هغه پیسې زه بیا دوی ته حواله کوم په خپل وخت باندې نو دغه یو کار به راسره ضروري کوئ ځکه چې ما ته خو پته نه لګي که تاسو هر څومره پیسې را جمع کړئ نو د هغې سکرین شاټ به ډېر ضروري وټساپ هم شته په دغه نمبر باندې نو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به زمونږ سره په دې کې لاس اړوئ تاسو به راسره په دې کې انشاءالله چې حصه لئ کوم چې د وس خاوندان دي زه د هغو نه دا ریکویسټ کومه دا خواست ورته کومه چې د زیاتو نه زیات کوشش وکړئ د الله کور دی مدرسه ده پکې او په دې کې طالبان سبقونه وایي هر کال په دې کې ډېر زیات خلک فارغه کېږي تاسو به د دې پروګرامونه هم کتلي د دوی په پیج باندې د ملنګ مولوي صاحب خپل پیج شته دی په هغې باندې هم تاسو کتلی شئ ما په خپله باندې هم کوریج کړی دی په دغه مدرسه کې نو امید لرم چې څومره ملګري موږ ګوري نو انشاءالله چې زمونږ چې کوم سوچ او کوم فکر دی نو انشاءالله چې د هغې نه به زیات کوشش کوي دا خو زه د دې هم شکریا ادا کوم او تاسو کوم ملګرو چې دا خبرې واورېدې ستاسو ټولو شکریا ادا کوم الله دې تاسو ټولو له لوی بدلې او اجر درکړي د ټولو نه غټ ضرورت زموږ د مدرسې او په ټوله دنیا کې او خاص کر په پاکستان کې او بیا زموږ په صوبه کې چې غټ ضرورت دی اوس فلحال هغه تعلیمي سال زموږ شروع کېږي اوس 2-3 ورځې پس نو موږ او تاسو ټول اورېدونکي که طلبا یې اوري که عوام وروڼه یې اوري دا د مدرسو کې د سبقونو وخت دی چې موږ او تاسو خپل بچي خپل ورونه خپل یاران دوستان مدرسو ته او زه چونکې داعي یم اوس نو د خپلې مدرسې یو دعوت ورکوم انشاءالله العظیم زما نه په غیر نور څومره مدرسین دي ښه په ذموارۍ د هغې د ټولو سبقونه دي البته زه ملنګ سړی یم نو زه به دعا کوم او خپل همت به هم کوم او د الله نه مې دا سوال هم دی چې الله موږ د طلباو په خیانت کې نه راولي نو طلبا ورونو ته وایم د راروانې هفتې نه به انشاءالله زموږ باقاعده سبقونه شروع کېږي ټول ملګریو کې حاضري یقیني کوي او د هغې نه مخکې خپله داخله سره د کوایفونه لکه اشناغتي کارت دی که د چا خپل نه وي ماشوم یې عمر یې کم وي نو بیا د خپل سرپرست که ورور یې سرپرستي کوي او که پلار یې کوي د هغې د اشناغتي کارت فوټوکاپي او د مدرسې چې کوم شرایط دي په فارم باندې د هغې انشاءالله نشاندهي ده د هغې مطابق د خپلې داخلې مو کې زموږ خپله مدرسه کې داخلي روانې دي الله دې تاسو ټولو له د دې ټولو خبرو د اورېدلو پوره بدلې او ثوابونه درکړي وصلی الله وسلم علی نبینا وعلی آله وصحبه اجمعین امین څنګه چې کتونکو تاسو د مولوي صاحب خبرې واورېدلې نو کم خلک چې خواهشمند دي په مدرسو کې خپل وروڼه خپل بچي کشران چې څومره دي هغه داخلوئ نو د مولوي صاحب نمبر هم موږ تاسو له درکړو د هغې د زوی نمبر هم تاسو ته میلاو شو زما نمبر هم تاسو ته میلاو شو نو تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ دلته څه پیس میس د چا نه اخیستلی کېږي دلته صرف سبق ښودلی کېږي د الله د رضا دپاره
او چې څومره خلک دلته خپل بچي داخلول غواړي نو بلا د څه عذره بلا د کم سوچ فکر راشي خپل بچي دلته داخل کړي که هغې هر څنګه سبق ویل غواړي د سپارې سبق ویلي که د قرآن که د کتابونه ویل غواړي دلته په دې مدرسه کې پوره انتظام شته دی. 30 تاریخ نه به د دې نوي کلاسونه شروع کېږي ځکه چې اوس د مدرسې چوټي ده چې څومره طلبه وو هغې چې کم سالانه د هغوی امتحانونه وو هغې شوي دي اوس چوټۍ نه دي نو را روان چې کم نوی دغه شروع کېږي د را روان کال ده نو د 30 تاریخ نه به انشاءالله شروع کېږي. کم خواهشمند خلک چې دي او هغې خپل بچي داخلول غواړي نو په وخت باندې خپل بچي هم داخل کړئ او د دې سره ما او مولوي صاحب له اجازت راکئ. تلوي الله په امان.